جزاك الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. صدق الله العظيم. دا سورة اعراف شپږم رکوع ده او اتمه سپاره. په دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ونادى اصحاب الاعراف او आवाज بکوي دغه اعراف والا خلق رجالا يعرفونهم اغا سړوتا چې کوم په پیژنې دی بسیماهم پاغنه خپل سره چې دنیا کې هر انسان بل انسان لره پیژني د هر سړي خپل الله سبحانه وتعالی یو شکل ورکړی دی او د هغې په ذریعه سره هغه چې څنګه وګوري نو هغه وپېژني. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم نو دوی به ورته وایي چې څه په کار را نه غوښت تاسو نه نن ورځ باندې هغه څیزونه چې کوم تاسو جمع کړي که مال دی که دولت دی او که ستاسو هغه قوم قبیله وه خلق. جمعکم یعنی جماعت د جماعت نام خبر راځي لکه خلق ته مراد دی چې بھئی تاسو خو ډېره لویه جاته وئ او ځان مو ډېر مضبوط ګڼلو تاسو باندې چا صرفه نه شوه کولې په دنیا کې نو تاسو نه هغه په کار را نه اوس په دې دنیا کې وما کنتم تستکبرون په هغې باندې خو تاسو ډېر تکبر کولو که نه په دنیا کې چې مونږ هلکه ډېر مضبوط قوم یو په مونږ باندې څوک صرفه نه شي کولی او مونږ ډېر طاقتور یو ډېر قوي یو. دلته د اعراف د خلکو خو پرون څه لږ غوندې ذکر تېر شوی چې د اعراف کوم خلک د جنت او دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دی ایثار شوي وي او د دوی به یعنی مطلب دا دی چې نیکۍ او بدۍ برابر شوي وي نو دوی خو به د دوزخ نه بچ شي خو لیکن جنت ته به لا هم داخل شوي نه وي. دوی اوس به چې کوم دی نو دا اعراف والا خلک به دوی داسې ګوري به نو دوی ته به دواړه طرفین ښکاري نو دوی به وګوري نو د جهنمیانو ته چې کله وګوري نو دوی ته وایي ظالمانو تاسو خو هغه دومره لوی تکبر به مو په دنیا کې کول او دومره وی به مو چې مونږ ډېر قوي یو طاقتور یو مونږ ډېر ظالم او دغه ګروپ یو نو لحاظه ستاسو هغه په کار را نه کړ اوس خو په جهنم کې پراته یئ. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې بیا ورپسې بیا دا فرمایي اهؤلاء الذین آیا دا هغه اهل جنت دي چې په کوم باره کې به تاسو اقسمتم قسمونه خوړل لا ینالهم الله چې الله پاک به د دوی تور نه کي برحمه یعنی رحمت خپل دوی به په رحمت سره یعنی غوره نه کي زمونږ نه یعنی تاسو خو چې دا غریبانان خلق دي دا جنت ته چې کوم لاړ او دا نیچ خلق دي ذلیل خلق دي کمزور خلق دي
او دی به الله سبحانه وتعالی به دغه نه کی ادخلوا الجنه نو الله پاک ورته فرمایي چې داخل شي جنت ته لا خوف علیکم نشته اس یاره پتا سو باندې ولا انتم تحزنون نو پتا سو بیا غم بوي نه چرته غم جن کیږي بوم نه جنت داسې یو مقام دی چې ایت سو داخل شو بس کامیاب شو الله اصلي کامیابی د جنت لو ته ویلې ده او د دوزخ لو ته اصلي ناکامي ویلې د دنیا بس ناکامي او کامیابی وي دا په مرګ باندې ختم شي کنه کیسه ختم شي که غریب نو غریب لاړ شي مرشي خاور لاړ شي او کډیر امیر نو هم د بنگلو د کوټو نه راو باسي او خاورو کې ورواچي نو دا ناکامي او کامیابی نه ده نن سبا مون مسلمانانو ګوره د آخرت نه چاغه لری شي سره د قران نه لری شي کنه او د حدیث نه لری شي او د دې محفلونو لری شي د دم یقین د کافرانو غوډه په دنیا باندې راشي مونږ ټول خلکو یې الک ډیر کامیاب روان دي بنگله جوړه ک جیداد ډیر وایستو دیو کو یعنی تاسو دا اوس ګورئ کنه چې یعنی دلته کې مونږ ټول په نظر کې ما سره کامیاب دي چې څوک دولتمند دي حالان کې دا څه نه ده الله سبحانه وتعالى څه فرمایي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه اوس بس چل کوي आवाज بو کی دا اور والا خلق یعنی جهنميان جنت والا تا دغه تبم الله سبحانه وتعالى لګه پرده دغه کی او دایب یو بل طرح کار شي مثال یو دو گاونډیان دي او د دیوال د پاسه لګدا سره روچت شي نو دوه یو بل سره خبرې وکي نو دلته کې دا به یو وخت دا راځي او غړای به دا راځي الله سبحانه وتعالى صرف د دې لپاره چې جهنميان وګوري چې به جنت ته څوک لاړو په کوم عمل باندې لاړو او جنتیان وګوري چې جهنم ته خلق په لاړو په څه باندې لاړو دوی به هغه تم بیا د الله پاک شکر واسي جنت والا او دوزخ والا به هاي افسوس وکي دلته کې الله سبحانه وتعالى دا فرمایي ونادى اصحاب النار او आवाज بو کی دا جهنميان اصحاب الجنه جنت والا تھا سواز بو کی ان افیدوا علینا من الماء راواچوي زمون طرف ته لګي او به د جنت نه جنت کې خو ډېر خوري سیراب او خوږي او به سلسبي نیمه چینه به کولې او هغه به دومره خوږي او به چې پای کې بدبوئی به ناراضي څنګه چې د دنیا او به چرته ودرېږي نو کې بدبوئی راشي یا پکې شګه او یا پکې لهو او یا داسې پکې راشي او ډېر صفا او خوږي او به چې سړی اسکین تنده به بس وای به چې نور نه مسکري ګیړه او په نه مړیږي او نه به پړسي او دلته الله سبحانه وتعالى فرمایي او مما رزقكم الله او بل دو نعمتونه به دی وغواړي ویاه دا او بل ګراواسه یا چې کوم تاسو د الله پاک کوم رزق درکړی دی یعنی میوه دانه کوم درکړي دي نو هغه مونږ ته لګي راواسه لګي راغورځوي مونږ ته ورولې مونږ دا سوال کنه لکه ما ته را گزار کا سو کوئی ما تم رولا ها ایا مونږ تم لګ راواچو دا الفاظ په پښتو کې مونږ تاسو استعمالو نو دلته کې الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې دوی هم دا आवाज وکي او دا سوال بو کې د جنتیانو نه اوس دلته کې به جواب سره کوي الله سبحانه وتعالى جواب ذکر کړی دی ځکه چې نو مونږ الته تری او نه الله د مخکې نه ګوره مونږ ته ټول کیسه بیان نه چې دا وکیږي خامخا وکیږي قالوا ندیبو ته جنتیان ورته جواب ورکړي ورته وای ان الله بشک الله چې دی حرمهما دا دوه څه حرام کړی دي علی الکافرین په کافرانو باندې د تاسو کافرانو دوزخ ته سری دلته موږ له زونه یو کترو بم نشو در لګلې او نه د انګور یو دانه در لګری شو نه د یو کجوره در لګری شو نه د بل څه یو شی در لګری شو دا الله پاک حرام کړی دا سيزونه په تاسو باندې په کفارو باندې خو حرام کړی دي او الله پاک بیا فرمای الذين اتخذوا كسانو چې نیولې دینهم دین خپل لرا لهوا ولعبا قلوب او پټوکو باندې کېل تماشا او بیا الله پاک فرمای وغرتهم الحیات الدنیا او په فریب کې مبتلا کړیو دی زندگی د دنیا
دی هغه دوکه کې چولی د دنیا زندګانې په سر سړی یو بل نه مخکې کېدو سپیډ وهلو چې بس مطلب دا دی زه دغه وکړم زه مخکې شم چې ته نوی موټر وایسټو زه د نه ښه اوچت موټر والم د بنګله جوړه کړه 2 کناله کې زه 4 کې جوړه کړم دغه شانتې هغه یو باغ دی چې زما 2 باغ وي نو دغه شانتې دلته کې الله پاک فرمایي چې دی په فریب کې اچولیو په دوکه کې اچولیو د زندګۍ د دنیا فالیوم ننساهم نو نن ورځ به دیم هیر کړی شي یعنی دغه دوکه کې چې دی کله واچولی شو نو دی الله هیر کو کنه مونځ ته قضا د دین ټول ارث ته قضا خراب او بس دنیا چې سار پاسي د دنیا سوچ چې د کېږي د دنیا سوچ د غرمې د دنیا سوچ د روټۍ په وخت کې د دنیا سوچ که چېرته چاته توفیق میلاو شي د جومات ته راتلو نو په هغه وخت کې د دنیا سوچ دلته کې الله پاک فرمایل چې دی په دوکه کې اچولیو ژوندون د دنیا نو دی مونږ هېر کړي وو لهذا فالیوم ننساهم نن ورځ به تاسو به هېر کړی شئ اوس به مونږ تاسو د اواز مواد نه درکوو بس هېر یې زمونږ نه کما نسو لقاء یومهم هذا دا په دې وجه خاص طور کفارو ته دا بیان دی کفارو ته دا بیان دی لکه څنګه چې هېره کړی تاسو دا ملاقات د دې ورځې الله پاک ورته دغه اعراف ورځ باندې چې کومه خبره اتره کېږي یا د قیامت ورځ وي یا چې را کوم باندې دا بیان کېږي نو دا ورځ خو تاسو هېره کړې وه که نه چې دغه وخت به په مونږ باندې راځي او د خدای پیغمبر او د الله کتاب کې چې مونږ ته څه بیانېږي نو دا صحیح بیانېږي مونږ دغه وکړو نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل وایي اوس به تاسو مې هېر کړی شوئ څنګه چې تاسو دا ورځ هېره کړې وه وما كانوا بآياتنا يجحدون او دی به وو زمون په آیاتونو باندې جګړه کوونکي او انکار کوونکي زمون د آیاتونو نه او د قرآن نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو نه دی چې کوم دی انکار کوونکي او جګړه کوونکي په دې کې هغه سره به جګړه کولی شي دا چېرته راتلی شي او دا به کېږي او دا به څنګه کېږي لہذا نن به تاسو هېر کړی شئ ولقد جئناهم او په تحقیق سره ورسول مونږه بکتاب هغه کتاب فصلناه على علم چې په تفصیل سره بیان کړی شوي دي هر خبره په دې کې د علم په بنیاد باندې یعنی دې ته مونږه الله پاک فرمایي چې ورسول ټولو انسانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن پاک دی او د هغې نه مخکې امتونو ته الله پاک خپل امتونو ته خپل کتابونه را لېږلي دي تورات یعنی یهودیانو ته را لېږلی دی او انجیل عیسایانو ته راغلی د هغې نه مخکې صحیفې راغلي دي نو الله پاک فرمایي چې مونږ ټول علم او تفصیل د آخرت هر یو قوم ته بیان کړی دی هدى ورحمة لقوم یؤمنون او هدایت او رحمت د قوم مؤمن د پاره چې څوک په ایمان وروړي ای ته ټول ته بیان شوی دی بیان خو ټول ته کېږي خو چې چا په ایمان وروړو نو هغه ایماندار شو چې چا په ایمان وروړو نو هغه کافر شو هل ينظرون آیا دی ګوري نه الا تأویله مگر چې هغه کوم انجام مخې ته را روان دی یوم یاتی تعویله چې په کومه ورځ باندې به راځي هغه انجام یقولو نو وایي به دی الذین کسانو ته نسوه چې هېر کړي من قبل د دې نه مخکې قد جاءت رسل ربنا بالحق په تحقیق سره راغلي رسولان زمونږه په رښتیاو سره یعنی هر پیغمبر چې راغلی د هغه رښتیا خبرې د آخرت کړي دي او هغه قوم ته بیان کړي دي چې بھئی داسې وکړئ دا به درته ملاویږي که داسې وکړو ګوره دا به درته ملاویږي نو هغه هېڅ خبره پټه نه ده پرېښې
چیرې پای باندې پردا چولې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ټول څه بیان کړی دي. فهل لنا من شفعاء وی به زمونږ لپاره نن څوک سفارش کوونکي فیشفعوا چې سفارش وکړي لنا زمونږ لپاره او یا الله بیا به دا خبرې وکړي چې الله زمونږ لپاره به څوک داسې پیدا شي چې زمونږ سفارش وکړي چې مونږ د جهنم نه وځو او که داسې نو یا الله بیا خو داسې او نردو یا مونږ واپس کړي فنعمل نو بیا به مونږ عمل وکړو غیر الذي كنا بغیر د دینه چې کوم مخکې مونږ کړو په دنیا کې یعنی کوم کفر او شرک یا بد عمل چې مونږ په دنیا کې کړو د هغې نه به علاوه نور ښه عمل مونږ وکړو بس هغه به بیا نه کوو خو چې مونږ ته یا الله یو پیره بیا بوځي. دلته کې الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي كنا نعمل یعنی غیر الذي كنا نعمل یعنی علاوه د هغې نه چې کوم مونږ مخکې کړی دی عمل د هغې نه علاوه ښه عمل به کوو یا الله بس خو بیا مو بوځي نو قد نو په تحقیق سره خسروا انفسهم په تاوان کې واچول دوی خپل ځانونه په دنیا کې وضل عنهم او رک بشي د دینا رک شو د دینا ما كانوا يفترون هر هغه څه چې دوی د دروغ د ځان نه کیسې جوړې کړې وي چې دا بوت دا کار کوي او دا بوت دا کار کوي او دا باران ورولو واله دی او دا پیسو ورکولو واله دی دا تجارت ښه کولو واله دی او دا بیمارو ښه کولو واله دی او دا دې کار کولو واله دی او دا دغه کار کولو واله دی نو دا څه چلو دا دوی ټول د ځانه دروغ منګړتې جوړې کړې وي چا به یو بوت یو قبیلې به جوړ کړو او وی به هلکه دا خو ګورې خلکو له شفا ورکوي د زړي شفا ده پکې بیا به بل جوړ کړی نو هغه به پکې راوستو هغه به وي هلکه وایي دا د تجارت کې به نفع کوي چې د څوک یعنی دته څوک پیسې میسې ورته ور واچوي دغه ورته واچوي که نه صدقې ورکړي او قرباني ورته وکړي چیلې ورته حلال کړي تور ګډ ورته حلال کړي سپین چیلې او تور چیلې دا نو دا خبرې دا ټول وایي یفترون وایي دا ټول دوی د ځانه جوړې کړې وي نو به د دې د وجې نه به ضل عنهم ما كانوا یفترون رک بشي د دینا او رک شه د دینا هر هغه څه چې کوم دی یې ځان نه جوړ کړي وو کوم یې ځان نه چې مسالې جوړې کړي ټول هر څه به ترې رک شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي او الله پاک مو دغې جهنمیانو نه په امان کې او جنت والا کې مو واچوي. یا الله زموږ د ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي او یا الله که زموږ نه په دې کې څه کمې زیاتې په معنا او په مفهوم کې شي نو معافي راته وکړي. یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات دي یا الله تعالی ته معلوم دي د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق حلالو د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کلي وطن باندې وکړي. یا الله زموږ آبا او اجداد نیاګان نیکیان څونه چې مخکې نه وفات شوي دي او امت د محمد صلی الله علیه وسلم او مؤمنان مسلمانان څومره وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي او یا الله مونږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي آخر خاتمه په ایمان کې او په آخر کې مو د عظیم الشان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.